ده کنه تاسو چې انسان چې کوم صحابیاتو دا وی دا واقعیا ور یاد ناشنا واقعات دي. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه بارک راضی ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور ده امر ده. نو پدې کې یو ورځ په جمعات کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر وکړه چې د درې ورځې کې ما روټه نه ده خوړلې. یو دو صحابه کرام نور هغه هم وي چې مونږه روټه نه ده خوړلې. یو صحابي راغی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها ور وټکو ورته وي چې د الله رسول د درې ورځې کېږي چې نهار دی روټه نه ده خوړلې. بی فاطمه خپل صادر چې کوم دی هغه راویشتو بهر چې دا پلان کې يهودي دغه ته وایا دا خرڅ کا او په دې باندې چې کوم دی زما بابا جان ته روټه وېسه. د دین لپاره خلکو سخت تیری کړي صحابه کرامو نبی علیہ الصلوۃ والسلام څومره سخت تیرا کړی دا عمره ده. هغه صحابي چې هغه لوپټا راواغستا په جړا شو څه شو بی فاطمه دا هغه زنانه ده چې د جامع چې کوم نه تر اوسه پورې چانه دلی دومره حیانا کا او پردنا کا زنانه وا عمره ده په جړا باندې بازار ته روان دي او چې کله يهودي ته ورسېد هغه ته وایي دا لوپټه ده او دا د امام الانبیاء د لور لوپټه ده. په جړا شو په جاړي په دا خبره وته کوي. نو بهرحال د يهودي هغه چې کوم نه دا خبره واورېده چې دا خو د امام الانبیاء د لور لوپټه ده هغه یو چې کوم دی واپس کړه ورته او چې څومره خوراک هغه ټول ورته فری ورکو. امر ده نو د دین د زده کړې لپاره همدغه شانتي د خودو لپاره مختلف چې کوم دی تکلیفونه ازمایښونه دا برازي صبر وکي سبکه دا دین اسلام تاسو په اسانه نه راغله. امر ده کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې منافقان او کافرانو منافقان ورپسې خبره کولې په شیشه کنځلې ورپسې کول نبی علیہ السلام برداشت کړی دي خپل میشن هغه جاری ساتلی دی. دا شان کافرانو ته منه مخ کنځل کړی دي په کانو باندې وشته دي نبی علیہ السلام څه کړی دي برداشت کړی دي خپل میشن جاری ساتلی دی خپل میشن جاری ساتلی دا وسم نن سبا د څوک د دین خدمت کوي عمره ده کنه خلک ورپسې خبرې کوي کنځلم کوي عمره ده هغه څه کوي برداشت کوي صبر کوي عمره ده څه کوي دا تکلیفونه راځي. یا مثال ته چې کوم نه قرآن زده کې او علم زده کې نو تکلیفونه به راځي عمره ده کله به روټۍ هغه شان ته نه میلاویږي څنګه چې تا ته په کور کې میلاویږي کله به سړی او کله به چې کوم دی لګی او په هغې باندې به صبر کوي صبر وکړي عمره ده که نه. بهرحال او بیبي فاطمه دا هغه امام الانبیاء لور ده چې دا کله وفات کېدم نو وصیت دا کړو چې زما جنازه به دا د شپې وباسي دا به د ورځې نه وباسي. هغې کې وجه څه وه هغه وجه دا ده چې په ما باندې په خپل ژوند کې د غیر محرم سړی نظر نه دی لګېدلی څه نه دی لګېدلی نظر نه دی لګېدلی. نو زه غواړم چې زما جنازه د په دې باندې د سړو چې کوم دی نظر ونه لګي دومره چې کوم دی حیا پکې و دومره د پردې خیال ساتلی دی. واورې ده نو دغه شان په معاشره کې چې څومره زنانې دي هغې دپاره هم چې کوم دی د حیا په دې کې سبق دی. واورې ده هغې ته څه پکار دي پرده پکار ده څه پکار دي چې په کور کې سړی ته پکار دي چې هغه د کور ټول ضرورتونه پوره کوي. واورې ده ښځې ته راوتل نه دي پکار ده نن سبا چې څنګه کې په ښارونو کې زیاتر شاپینګونو ته راوځي واورې ده ځان ښایسته کې بیا چې کوم دی شاپینګ لوځي بازار ته یو څیز اخلي بل څیز اخلي نو دا نه یې پکار ها دا صحیح بس دی